قران کریم یې یاد کړ، په قران کریم باندې عمل وکړ، د قیامت په هغه سخته ورځ باندې به چې هر سړی به په خپلو خولو کې ډوبي، هر سړي سره به دا غم وي چې نن به زه د الله د ګرفت او د الله د عذاب نه څنګه ځان خلاصوم. د قیامت په دغه سخته ورځ باندې به الله پاک د دغه حافظ قرآن او د دغه طالب قرآن والدینو ته او د هغه مور او پلار ته د اکرام او د اعزاز یو داسې تاج ورپسر کوي. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته فرمایي چې دا تاج به دومره روښانه تاج وي، دومره رڼا والا تاج به وي، ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کان فی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه نمر سترګه چې نن زموږ او ستاسو نه کروڑونه میله لرې ده، د کروڑونو میلونو په فاصله کې ده، که چېرې دغه نمر سترګه د اسمان نه راکوزه شي د ستاسو کورونو په چتونو باندې ودرېږي، نو د دغه نمر سترګې به ستاسو په کورونو کې څومره رڼا وي. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته فرمایي چې په ورځ د قیامت چې د حافظ قرآن والدینو ته الله پاک د اکرام او د اعزاز کوم تاج ورپسر کوي، د هغه تاج رڼا به د دغه نمر سترګې د رڼا نه هم زیاته وي.